السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو ملګرو امید کوم چې تاسو به خیر او عافیت سره وي. زه غواړم چې د مسله د علم غیب د وضاحت وکړم چې د زمونږ ګډونو ته د دې مسلې علم وشي. ډېر زمونږ ګډونه چې هغوی ته په علم الهي او په علم نبوي کې فرق هم نه معلوم او په دې مسایلو باندې دوی بحثونه کوي. اصل خبره دغه موضوع د زمونږ مختلف شي ده د بریلیانو او د صوفیانو او د دیوبند په مابین کې، بلکې اهل سنت والجماعت سره د بریلیانو او د صوفیانو اختلاف دی. غیب څه ته وایي؟ نو اول دا خبره پیژندل پکار دي. غیب تعریف چې کوم کتابونو د زمون مفسرینو او د عقایدو کتابونو کړي دي دغه دی. دا مثلا نبراس چې شرح ده د شرح العقاید، په دې کې علامه فرهوي رحمت الله علیه په صفحه 343 باندې د دې تعریف دا کړی دی چې والتحقیق ان الغیب ما غاب عن الحواس والعلم الضروري والعلم الاستدلالي وقد نطق القرآن بنفي علمه عمن سواه تعالى فمن ادعى أنه يعلمه كفر ومن صدق المدعي كفر وأما ما علم بحاسة أو ضرورة أو دليل فليس بغيب ولا كفر في دعواه ولا في تصديقه عند المحققين. دا مصنف د نبراس علامه فرهوي وی چې علم غیب هغه ته ویل کیږي چې هغه په حواسو سره او په سمع او په بصر سره او په علم ضروري لکه وحی او الهام کې دی، یا علم استدلالي په علاماتو او په دلایلو سره چې نه معلومیږي. دې ته وایي چې غیب، یعنې غیبي علم هغه چې کوم ذاتي وي. او که څوک دې ته د دې علم غیب دعوه کوي نو دغه سړی کافر دی، او چې څوک د مدعي علم غیب تصدیق کوي هغه هم ته دوی وایي چې هغه هم کافر دی. او چې کوم علم په حواسو سره معلومیږي او د کوم علم ادراک چې په بداهت سره کیږي او په دلیل سره کیږي دې ته غیب نه ویل کیږي. دغه رنګې تفسیر نصفي دی، د دې دویم جلد او صفحه 7617 باندې هغه وایي چې وهو ما لم يقم عليه دلیل ولا اطلع عليه مخلوق، چې غیب علم هغې ته وایي چې په هغه باندې دلیل نه قایم شوی او د وحی په ذریعې سره یا د کشف په ذریعې سره د هغه علم نه شوی او مخلوق ته په هغه باندې اطلاع نه، نو دې ته علم غیب ویل کېږي. دا تفسیر مظهري ول جلد نمبر 7 او صفحه 128 باندې وایي ما غاب عن المشاهده ولم يقم عليه دلیل عقلی، چې علم غیب دې ته وایي چې هغه په مشاهدې سره او په دلیل عقلي سره نه معلومیږي. دغه تعریف علامه الوسی رحمت الله علیه په تفسیر روح المانی کې په جلد 20 کې او په صفحه 299 باندې کړی ده. وایي چې فالعلم به لکونه بواسطه الاسباب لا يكون من علم الغیب، چې علم چې هغه د اسبابو په ذریعې سره وحی او د کشف په ذریعې سره هغه ته علم غیب نه ویل کېږي. او دغه خبره علامه شبیر رحمت الله علیه په رسائل ابن عابدین په دویم جلد کې او په صفحه 459 باندې کړی ده. بهرحال علم غیب فتح الباری کې هم دې ته وایي. فتح الباری کې حافظ ابن حجر اسقلانی فرمایي وایي چې لأن بعض الغیوب اسبابا قد استدل بها علیه ان ليس ذلك من الحقیقه. بهرحال نو علم غیب دې ته ویل کېږي چې هغه ذاتي وي، د اسبابو څخه نه وي. دغه تعریف د ټولو علماو کړی دی چې څوک علم غیب د الله نه علاوه د بل چا دپاره مني هغه کافر دی. مثلا په فتاوا لمګیریه کې په جلد 1 کې او په صفحه 334 باندې او په البحر الرائق کې په جلد 3 باندې او صفحه 155 باندې او په فتاوا بدرزیه کې په جلد 4 کې او په صفحه 119 باندې دغه ټولو کتابونو لیکلي. په شامی کې په جلد 6 او په صفحه 371 باندې، په خلاصة الفتاوا کې جلد 2 او صفحه 15 باندې، او په عقاید مشهور کتاب دی المسامره په دې صفحه 158 باندې، او شرح فقه الاکبر کې په صفحه 151 باندې دې ټولو کې د مسله لیکلې ده.
ذكر الحنفية تصريحا بالتكفير باعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. وای چې احنافو د دې خبرو تصریح کړی دا چې کوم سړی د دې خبرې اعتقاد لري چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم عالم الغیب هغه ته علم غیب حاصل نو وای چې دا سړی کافر دی لمعارضه قوله تعالی قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله كذا في المسایره. دا خبره وای چې په مسایره کې چې شرح د مسامره هغه کې لیکل او په نسیم الریاض کې علامه فنسيم الرياض کې وقد صرح علماء الحنفية بتكفير من اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم الغيب. بہرحال نو چې څوک علم غیب په معنا اصطلاحي د الله جل جلاله نه علاوه د مخلوق لپاره ثابتوي د احنافو په اصولو په مطابق او فتوی مطابق او د دې کتابونو عبارتونه ما ته وویل چې دغه سړی کافر دی او د اسلام سره څه تعلق نشته. اوس په دې باب کې بلګ موږ وګورو چې بریلیان څه وو. بریلیان او صوفیان د دوی په دې باب کې مختلف عبارتونه دي خو د زه د څو عبارتونه ته وایم چې دې نه ثابتېږي چې دوی نبي پاک صلی الله علیه وسلم ته هم عالم الغیب وایي. دا کتاب دی د زما په لاس کې کشف المغیبات د بریلی مناظر دی نظام الدین ملتانی د ده صفحه 23 ته دغه چاپ کړی دی اقبال پریس لاہور والا. په دې صفحه 23 باندې وایي کہ آپ کی ذات والا صفات کا اول ہی سے عالم الغیب ہونا ثابت ہوا. وایي چې ثابته ده دا خبره چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم عالم الغیب. او دا بریلی صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی د بریلیانو یو ډېر غټ مصنف دی. دی کتاب دی انوار شریعت. انوار شریعت په صفحه 1 باندې او په صفحه 107 جل 1 کې او په صفحه 157 باندې وایي کہ اب ظاہر ہو گیا کہ فقہ میں جہاں انکار ہے اس کے یہی معنی ہے کہ بے تعلیم الہی کسی کو عالم الغیب بتانا کفر ہے اور تعلیم الہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت. وہی کہ دا اللہ پر تعلیم کرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب دے دا خبرہ دے پارا ثابت ہے. ڈبل بریلی دے قاضی فضل احمد لدھیانوی. قاضی فضل احمد لدھیانوی جاگہ کتاب دے انوار آفتاب صداقت. انوار آفتاب صداقت په صفحه 441 باندې چا ځنې سوال کړی دی چې یو سړی دا عقیده لري چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم عالم الغیب نو د دې سړي په باره کې څه حکم دی؟ دی په جواب کې ورته وایي چې دغه سړی پک مسلمان دی او سنی دی او حنفي دی او محب رسول صلی الله علیه وسلم. او په دې کتاب باندې د انوار آفتاب صداقت باندې د احمد رضا خان بریلی اعلی حضرتم په تقریر او دستخط کې او د ده سره سمیت 33 درېبان دي دیش جید بریلیانو اکابرینو دستخطونه او تقریزونه دي. دا ټول کتاب احمد رضا خان اول تا آخر خپل اورېدلی دی او د دې کتاب یې تایید کړی دی او دې کتاب کې لیکلي چې نبي پاک صلی الله علیه وسلم عالم الغیب. دا تاسو واورېد. د بریلیانو یو بل کتاب دی العقائد الصحیحه. العقائد الصحیحه دا العقائد الصحیحه په صفحه 45 باندې وایي دا مولانا حسن جان فاروقی غیر بریلی دی. دا وایي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته عالم الغیب ویل صحیح دي. نو بهرحال د فقهاو احنافو عبارتونه هم تاسو واورېدل او د بریلیانو د دجل ولا عقیده هم تاسو واورېدله. دې ځای کې یوه خبره دغه پیژندل پکار دي د بریلیانو عبارتونه په دې باب کې مختلف دي او بهرحال د دوی ځنه فتاوجاتو او کتابونو دا هم لیکلي دي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم عالم الغیب دی او د فقهاو احناف د تصریحاتو مطابق بلکې د متکلمینو د تصریحاتو مطابق علم غیب اصطلاحي دا خاصه د باری تعالی د الله جل جلاله ده او دا خاصه چې څوک د الله نه علاوه بل څوک د مخلوق لپاره ثابتوي هغه هم کافر دی. نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته الله ډېر زیات علم ورکړی. د اولین او آخرین مخلوقاتو کې ټولو نه زیات علم هغه نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته ورکړی الله. خو دې باوجود هم مونږ دا وایو چې د ټولو مخلوقاتو علم مقابله د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د علم سره چې کله کېږي نو د ټولو مخلوقاتو علم په مقابله د نبی صلی الله علیه وسلم علم داسې دي لکه قطره چې په مقابله د سمندر وي.
او درنګي بالکل چې بیا کله تقابل د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د علم کیږي د باری تعالی او د الله جل جلاله د علم سره، نو د نبی پاک صلی الله علیه وسلم علم بلکې د ټول انبیاء کرامو علم د الله جل جلاله د علم په مقابله کې دا قطري حیثیت هم نه لري. بهرحال چې کله موږ بریلیانو سره د بحث کوو نو بریلیان هغه دوکا اخلي او د دوی یو عام سوال چې د ټولو ګمراه فرقې کوي دا غمي چې ته د الله طرف ته الله دپاره مطلق علم غیب ثابتوي که علم غیب مطلق ثابتوي؟ مطلق علم غیب ثابتوي که علم غیب مطلق؟ وروڼو دا خبره زده چې د هر باطلې فرقې دا عادت دی او دا د دوی چالبازي ده چې کله دوی ګیر شي نو د خپلو غلطو عقیدې او د باطل عقیدې د پټولو دپاره دوی دغه علمي اصطلاحات او د منطقي اصطلاحات د عوامو په مخ کې بیانوي او په دې څیزونو باندې دوی عوامو ته دوکا ورکوي چې عوام دا ووایي چې د زمونږ مولوي صاحب چې کوم دی دې سره خو ماشاءالله ډېر ښکلی علم چې عوامو ته د دوی جهل او عوامو ته د دوی بوتلان او عوامو ته د دوی غلطه عقیده ښکاره نو دې کې یو سوال به دوی په دغه هم کوي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته علم غیب مطلق تاسو نه منئ که مطلق علم غیب نه منئ؟ نو مطلق او علم غیب مطلق دا دواړه پیژندل پکار. مطلق الشیء دیتا وی هو الذی یثبت بفرد ما، مطلق شی دیتا وی چې د هغه تحقق د یو فرد په تحقق سره هم کېږي، یعنی که د هغه په افرادو کې د ټولو افرادو تحقق وشي بیا هم هغه ثابتېږي مطلق شی، او که د یو پکې فرد وي یا دوه درې واضح افرادو تحقق وشي نو بیا هم مطلق شی ثابت وي. او شیء مطلق یعنی چې د شی په مقدم کې او مطلق ورته مؤخر کې نو دا دې تعریف دغه دی الذي یثبت بجمیع افراده، الذي یثبت بجمیع افراده چې شی مطلق دیته وایي چې د هغه تحقق د ټولو افرادو په ضمن کې کېږي، یعنی د دواړو په مابین کې تاسو دا وګڼئ چې عموم خصوص مطلق نسبت، عموم خصوص مطلق نسبت دی. شیء مطلق چې دی شیء مطلق دا اخص مطلق دی او مطلق شی چې دی دا هغه عام مطلق. بالکل دارنګ مونږ دا وایو چې مطلق علم غیب چې د هغه ثبوت په یو فرد سره هم کېدی شي دا خو د نبي پاک صلی الله علیه وسلم دپاره ثابت ده او مونږ دغه د الله دپاره نه منو، مونږ د الله دپاره علم غیب مطلق منو، علم غیب مطلق چې سره د ټولو افرادو الله دپاره ثابت دی او دا علم غیب مطلق دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره نه دی ثابت، دا خاصه ده د باری تعالی چې څوک یې د الله رسول دپاره ثابت ګڼي هغه په کفر کې هیڅ شک نشته. بهرحال دا شی مطلق او مطلق شی ما مختصر غوندې وضاحت درته وکړو، د دې ټول تفصیل په البدائع الفوائد کې علامه ابن جوزی دی کا غالبا د امام ابن قیم رحمت الله علیه کتاب دی هغه په باب تړلی دی فصل المطلق مطلق الامر والامر المطلق، او څه پکې لس فرقونه یې پکې بیان کړي، لس فرقونه یې پکې بیان کړي. بهرحال اوس دې نه بعد مونږ دې خبرې ته راځو چې د نبي پاک صلی الله علیه وسلم د علم او د الله جل جلاله د علم په مابین کې څه فرق، د الله جل جلاله او د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په علم کې څه فرق. اول خو دا خبره تاسو وپېژندله چې علم غیب دا خاصه د باری تعالی ده. قرآن کې الله وایي چې قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، ای زما پیغمبره د امت ته دا ووایه چې د اسمانونو او د ځمکو کې څوک هم داسې نشته دي که هغه انبیا دي که هغه فرشتې دي که څوک هم نشته دي چې هغه غیب پېژني سوای د الله جل جلاله نه. او بل ځای کې الله فرمایي چې عالم الغیب والشهاده، او بل ځای کې الله فرمایي چې ولله غیب السماوات والارض، د غیب علم صرف د الله دپاره دی، لله دا خبر دی د غیب السماوات دپاره. او د عربۍ قاعده ده چې تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحسره، د من معنی دغه ده چې د غیب علم صرف او صرف د الله دپاره دی. او بل ځای کې الله فرمایي پیغمبر ته
فقل انما الغیب لله. اے پیغمبر ته دا امت ته ووایه چې غیب علم صرف او صرف د الله دپاره ده. او بل ځای کې الله ته فرمایي چې پیغمبر ته د خپل امت ته دا ووایه قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب. پیغمبر خپل اعلان کوي چې زه غیب علم نه لرم، زه عالم الغیب نه یم. او بهرحال په دې باندې ډېر اوږد تفصیل دی او تفصیلي ازالة الریب فی مسألة علم الغیب کې سرفراز خان صفدر صاحب رحمت الله علیه د دې ټول تفصیل بیان کړی دی. بهرحال د الله جل جلاله او د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د علم په مابین کې څومره فرقونه دي نو دا پیژندل پکار دي. علماو د دوړو علمو په مابین کې تقریبا 6 فرقونه بیان کړي. اول فرق دغه دی چې د الله جل جلاله چې کوم علم دی دا د واسطاتو او د ذرائعو محتاج نه دی، د اسبابو محتاج نه دی. او د انبیاء کرام علیهم السلام چې کوم علوم دي او خصوصا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم علم دی دا د ذرائعو او د اسبابو څخه محتاج دی. دا اول فرق. او کوم علم چې محتاج د اسباب او د آلات او د واسطات وي هغه ته علم غیب نه ویل کېږي. دوم فرق پکې دغه دی چې علم غیب علم د الله جل جلاله چې کوم علم دی هغه د الله جل جلاله صفات قدیمه دی، صفات قدیمه دی. چونکې د الله جل جلاله ذات په خپله قدیم دی نو د ده چې کوم صفت دی صفت علم د ده صفات هم ټول قدیم دي او د الله جل جلاله علم هم قدیم دی. او نبی پاک صلی الله علیه وسلم یا نور انبیاء علیهم السلام د مخلوقات دي او مخلوق دغه ټول حادث دی او د حادث علم هغه هم حادث وي. لہذا الله جل جلاله چې کوم علم دی هغه علم قدیم دی او د نبی پاک صلی الله علیه وسلم علم چې دی هغه حادث دی، قدیم نه دی، یعنی ازلی او ابدی نه دی. دریم فرق پکې دغه دی چې د الله جل جلاله علم چې دی هغه هر چیز ته محیط دی، هغه هر چیز باندې محیط دی. چې څنګه الله جل جلاله هر چیز ته محیط دی داسې د الله جل جلاله علم هم هر چیز ته محیط. او د انبیاء علیهم السلام چې کوم علوم دي هغه هر چیز ته محیط نه دي، هغه په بعضو څیزونو باندې دي او په بعضو باندې نشته. اگر که هغه بعض ډېر زیات دي د انبیاء علیهم السلام د علومو یو عجیبه شان دی. لہذا چې کوم علم محیط نه هغه ته علم غیب نه ویل کېږي. علم غیب یو صفت یې دغه هم دی چې علم غیب به محیط وي، محیط. بهرحال د الله جل جلاله علم چې دی هغه محیط دی او د نبي علیه السلام علم چې دی هغه محیط نه دی، هغه کې احاطه نشته. څلورم فرق پکې دغه دی چې د الله جل جلاله علم چې کوم دی هغه لا محدود او لا متناهي دی او د نبی پاک صلی الله علیه وسلم یا د نور انبیاء علیهم السلام چې څومره علوم دي د ټول محدود او متناهي دي، یعنی یو حد یې او دا لہذا چې کوم علم محدود او متناهي دي هغې ته علم غیب نه ویل کېږي. او که څوک حامل د محدود علم وي هغه ته عالم الغیب نه ویل کېږي. عالم الغیب هغه ذات ته ویل کېږي چې څوک علم لري د لا محدود او لا متناهي علم سره. بهرحال پنځم فرق پکې دغه دی چې د الله جل جلاله علم هغه ذاتي دی. د الله جل جلاله علم ذاتي دی، چا ورکړی نه دی. الله په خپل علم کې د بل چا ذات محتاج نه دی. او نبی پاک صلی الله علیه وسلم یا د نور انبیاء علیهم السلام چې کوم علوم دي هغه ذاتي نه دي، هغه عطایي دي. او بهرحال نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته عطایي عالم الغیب هم نشي ویلی، ځکه چې کوم علم عطایي هغه علم غیب نه دی. نو لہذا چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم حامل د علم غیب نشو نو دته عالم الغیب اطلاقا په دې باندې نشي کولی. او دریم او الله جل جلاله چې دی الله جل جلاله هغه حامل د علم ذاتی دی
او علم ذاتی علم غیب هغه ته ویل کېږي چې یو صفت پکې ذاتی وي د الله جل جلاله علم چې دی هغه ذاتی دی هغه چا په ورکولو سره نه دی ورکړی شوی لهذا الله جل جلاله باندې اطلاق د عالم الغیب کېدی شي او دا اطلاق د الله سره خاص دی په مخلوقاتو باندې دا اطلاق کول د غلطه خبره ده او ګمراهي ده دې کې بریلیان یو دغه دوکا او شوشا او دجل نه کار اخلي چې وایي چې بھائی غیب خو دې ته وایي چې په نظر نه راځي او نبی پاک صلی الله علیه وسلم مونږ ته د جنت علم را کړی دی او د جهنم علم را کړی دی او مرګ نه بعد څه حالات روان دي د ټولو علم مونږ ته الله رسول را کړی دی او د الله رسول سره د دې ټولو څیزونو علم وو نو چې الله رسول سره د دې ټولو څیزونو علم وو او دې ته ویل کېږي علم غیب لهذا د سره علم غیب وو او چې د سره علم غیب وو نو معلومه شوه چې دی عالم الغیب هم اوله خبره خو دا پېژندل په چار دي چې علم غیب دې ته ویل کېږي ځکه چې که دې ته علم غیب وایي چې دغه کوم څیز تا ته په نظر نه راځي کوم څیز ته په عقل سره نشي معلوموی هغه څیز علم چې تا سره وشي نو دا علم غیب دی نو دا علم غیب خو ما سره هم دی او تا سره هم دی او زید سره هم دی بکر سره هم دی نو دې ټولو باندې بیا عالم الغیب اطلاقي خالد فرق پکې دومره دی چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته د دې څیزونو علم حاصل شوی و د جبرائیل امین په واسطې سره او مونږ ته د دې څیزونو علم حاصل شوی دی د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په واسطې سره حالانکه واسطه د زمون چې څومره ده دغه اشرف و اعلی د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په مقابل د جبرائیل امین ډېر اعلی مرتبه والا نو چې مونږ ته څوک علم غیب نشي ویلی د مونږ علم ته او د زمونږ باندې څوک اطلاق د عالم الغیب نشي کولی نو ستاسو خپله سوچ وکړئ دا بریلیان دومره دجل نه کار واخلي دې څه وایي بریلیان وایي چې شیطان افضل دی که د الله پیغمبر افضل دی نو چې شیطان ته د هر څیز علم شته نو د الله رسول ته به د هر څیز علم نه اوس دې ته ګوره او چېرته که ته یو بریلي نه پوښتنه وکړي چې بریلي صاحب او ته افضل که شیطان افضل دی که ته دا قاعده استعمالوې نو د شیطان نه خو ته هم افضل یې نو دې خو مطلب دغه چې ته هم بیا عالم الغیب بهرحال د شریعت کې اصطلاح کې علم غیب هغه دی چې ذاتي او قاطعي نو هغه ته علم غیب نه ویل کېږي لهذا نبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې اطلاق د عالم الغیب نه د ذاتي علم په بنیاد باندې جایز دی او نه د قاطعي علم په بنیاد باندې جایز دی او یو فرق پکې آخري فرق دغه هم دی شپږم چې د نبی پاک صلی الله د الله جل جلاله چې کوم علم دی علم الهي هغه کلی او تفصیلی دی په هر چیز باندې هر ذره باندې د الله علم دی او د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د انبیاء علیهم السلام چې کوم علوم دي دا کلی او تفصیلی نه دي دې کې بریلیان دې نه دجل اخلي کار وایي چې مونږ کلی نه مراد دغه دي چې د مخلوقاتو په نسبت باندې کلی هلکه بیختې وزه دې ته کلي دا کومه اصطلاح تاروي اصطلاح ځان سره ایجادات کې لګې کړي دي ځان نه د منطقین جوړ کړی دی ځان نه د امام صرف او امام نحو هم جوړ کړی دی ځان نه د امام لغت هم جوړ کړی دی ځان نه د امام شریعت هم جوړ کړی دی ځان نه اصطلاحات ایجاد کوي ځان نه د مجید د اصطلاحاتو جوړ کړی دی دا کومه اصطلاح ده چې په مقابل د مخلوقاتو ته څه د نبي پاک صلی الله علیه وسلم علم ته کلي وایي نو دا د دوی دوکۍ دا چې کله گیر شي نو بیا دا خبرې کوي بهر حال نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته الله ډېر اوچت علم ورکړو د ټولو مخلوقاتو نه علم د ده زیات د ټولو مخلوقاتو علم د ده د علم په مقابل کې داسې دی لکه یوه قطره د سمندر په مقابل خو د نبی پاک صلی الله علیه وسلم علم بوجود د کثرت او بوجود د ډېر زیاتوالي هم کلي او تفصیلی نو یعنی په هر ذره باندې او په هر جز باندې نو بهرحال او یا آخري خبره دغه هم ده چې ډېر داسې څیزونه یي بهرحال هغه په دې ضمن کې راغله نو دغه زه امید څکمه چې تاسو به شپږ فرقونه چې ما ته بیان کړل د الله جل جلاله د علم او د انبیاء علیهم السلام د علومو په مابین کې د شپږ فرقونه دي دغه تاسو یاد وساتئ انشاءالله چېرته هم یو بریلي یا یو سیفي به تاسو ته دوکان نشي درکولی الله جل جلاله دا زمونږ ټولو ته عقیده اهل سنت والجماعت باندې استقامت را نصیب کړي جزاکم الله خیرا